الرحيم وإنسان فعلان من الأنس وقيل إفعان من نسيان لمجيء أنيسيان دا امثله د دې ذکر کول چې دا حروف زوائد په کوم ځای کې راغلي دي ماده د اشتقاق پکې موجوده ده وزن په کلام د عربو کې شته او کې نشته نو د هغې متعلق مختلف اوزان ذکر کئی آگے کتاب اللفظ راغے انسان چدا دا انس نماخوز دے انس محبت تویلے کی گی انس دا یو بل سر نزدیکت او یوزے اسیدو تویلے کی گی دا دی مقابلہ کی وحشت دے انسان کې انس دے دے غواړي چې دے د خپل همجنسو سره یوځای اوسیږي درندگانو کې وحشت ته هغه د انسان نه تختی او دے غواړي انسان چې دے د یو بل سره په مینه او محبت باندې زندگی تیر کی نوی فرمائل چې دا انسان فعلان وزن دے فعلان وزن هم شتا پا کلام دا عربو کی سنچ فعلان او فعلان دے نو فعلان مشتا تک دا وزن با دا فعلان او دا فعلان قلیل بی خوشتا او مادہ دا اشتقاق واضح دا انس حمزہ نون او سین دا پکی مادہ دا وقیل چاوی افعان دا افعان وزن دے یعنی قریبی موزون بیہی افعان دا دے معنی دالا چی پدے که یو حرف حذف شوی من نسیہ دا ماخوذ دے دا نسینا چی دا نسینا ماخوذ شو نسیان ویلے کیگی هیریدلو تا نو دا افعان چی کم دے دا افعیان شو نو انسان انسیان دے پا حقیقت کی خیال کمرالا مادد دے حروف اصلیت دے نون سین او یادی دا نسیه انسان ماخوذ دے پمانا دا ہیرولو باندے لمجیء انیسیان دا وجه دراتلو دا انیسیان یعنی تصغیر دا انسان انیسیان رازی او اگی که دا خبر واضح حالا چه دا دے مادن نون سینو یہ دا نون سینو یہ دا انیسیان با افائی اعلان شی افائی اعلان بشی نو دا معلوم شو چې دا د نسیانا ماخوذ دے و نسیان ہی رولو تیویلے کی گی انس محبت تیویلے کی گی خدا اول اشتقاق واضح دے او دا دویم اشتقاق دا دمر واضح ندے ٹھیک نا مانا پکی بپرتائی او مادہ بہمیوی خو اشتقاق واضح او غیر واضح دا بکلا کلا مونگ نپی جنو خواری محنت باور لکو بل چا نبیس دکو دا کتاب نبیس دکو خیال کمرالا او کلا کلا پخپل پا دے لفظ کی پتاو لگی چیرا نسیان یو مادہ دا دے او انسم یو مادہ دا او کدا دے دوارو ٹکو دا انس او دا نسیان مونگا تقابلو کو نو دا انس چې دای ماده شي دا زیاته مناسب ده دا زیاته مناسب ده پوه شوې وتربوت
فعلوت من التراب عند سیبویه لأنه الذلول. تربوت دا اغا اوخی تویلے کیگی چه اغا دیر تابدار وی. پا دی حیواناتو کم بعض حیوانات دا سشتا دے چه اغا دا مالک تابدار وی، او اغا چه کم دے کم کار دا پارا چه اللہ جوڑ کری نو اغا کار انتہائی پا خط طریقے سرکی نو تربوت دا اوخی تویلے کیگی. دا فعلوت وزن دے، نو دا وزن خو پا کلام دا عربو کی موجود ندے. دا تربوت نه دا معلوم شوا چه دا دے مادہ تارا او بی دی، تارا او بی او دا ووتی پا کی زائد دی، نو دا دی وزن جوڑ شو فعلوت. فعلوت وزن پا کلام دا عربو کی نشتا، خدا ماخوز من اخلو من التراب عند سیبوے. سیبوے وی چه دا چه کم دے دا تراب نماخوز دے، سنگ چه دا خاوری او دا تراب دا دے پا مزاج کی عاجزی دا، انکساری دا، خیال کی مرا دا نو دق قرنگی دا غی اوخا کی عاجزی و انکساری دا. نو اشتقاق کپا کل مانا کی ندے خو پا یو لازمی مانا کی دے. دا غزمکا دا تیرا کنا تا تسنوی، قبر پا کی جوڑاوا سنوی، لیٹرین پا کی جوڑاوا، جماعت پا کی جوڑاوا، کوٹا پا کی جوڑاوا دا او سیدلو. نو دا فرق نکی چی دے دے کتا دا لیٹرین ولی جوڑے او دے دے کتا چی کم دے دا جماعت ولی جوڑے. خیال کم رازی مطلب دا چی دا تابع دا، دا ستا مسخر دا، دا قرنگی اغا اوخستا مسخر دا، اغا ستا تابع دا. نو پا دے تابعیت کی چی دا لازمی مانا دا، پا دے کی مناسبت راگے دا دا اشتقاق دا پارا کافی دا. خیال کم رالا لأنه الذلول زکا چی دا اوخا چاگی تا تربوت وی دا ذلول دا. ذلول مانا تابع دا، ذلول دا تا یو ذلیل لفظ دیکھا، ذلیل خلے او ذلول خلے. ذلول فعول وزن دے، دا پمانا دا تابعیت باندے را دی. وقال فی سبروت دے سیبوے کا دا سبروت پبارک ویلی دی فعلول چی دا فعلول وزن دے. سبروت دا اغا انسان تاوی چی دا جورو زمکو دا حالاتو نا خبردار وی، یعنی آغا زمکی آغا لاری چی آغا کند کپر وی، آغا لوڑی جوری وی، خطان او کندی وی، دا غیر دا حالاتو نا خبر وی، یا آغا زمکی تویلے کیگی. سبروت آغا زمکی تویلے کیگی. نو سیبوی وی چی دا سبروت فعلول وزن دے. فعلول وزن مانا دا شوا چی پا دے کی دا وو زائد دے او لام کلمہ مکرر شوی دا، لام کلمہ مکرر شوی دا. فعلول وزن دے او فعلول چی کما دے چی کل دا فعلول وزن شو نو مناسبت پیدا دے. وقیل من الصبر چاویلی دا دا صبر نماخوز دے. صبرن پسین باندے دا حقا انسان تویلے کیگی چه دا دے لارو دا علم نا واقف وی، دا لارو دا علم نا واقف وی. وسخو دا سڑکون دی زی پزی نخی کری دی، چوکونو کی اشاری او علامی لگولی دی. پخوا زمانہ کی دیر پخوا دا لارو پتا خلقو تبا نلگی دلا. نبی علیہ السلام چه دا مکی مکرمینا مدینی منوری تا ہجرت کو نو دا لارو یو ماہر سڑے عبداللہ ابن عریقت دا دزان سڑا دا رہنمائی دا پاراغستے ہو چه دے من پدس لار باندی بوزی چه دا دشمنانو نا او دا مکی دا مشرکانو نا بچ شو. خیال که من اگر دے ماہرو او بیا پا دی غرونو که دسی خلق ماہرین اشتلے چه دا یوزی نبلزی تا پیادا مزلی کئی زکر پا غرونو که آبادی نزدی نئی پا گینٹو مزلی دا یوزی ندیو کلی نا بل کلی تا پا گینٹو باندی مزلی نو آغا لاری ارچا تا نمعلومی گی.
هغه د هغه ماهر سړی ته معلومیږي. ماهر سړی ته پوهه کسي ادلالو نه خبرداري. نو اخو تقریبا ارسله دا هغه خبرداري خو دغه لاري موت ته نه معلومیږي. موت ته نه معلومیږي. جانس ورته وي د شرینګل نه د سین نه پورې غاړه مشرق طرف ته مونږل تلاړو. نو جلسه مو وکړه، دستار باندې جلسه وا. نو چالت مو جلسه وکړه، نو بیا دا غزنه بل دې ته تو جبړې ورته وي. نو دا یو نیمه غنټه پکې پیاده مزارو. نو شتلو نو بیا مونږ ته خلار نه و معلومه کنه. نو هغه کسان چې کوم دا غزه وو ارانه مخ کې شو بس په لار ورنتلو. لاره کې وخت درې سلور لارې مرالي مونږ ته بپته نه و، اغي ته بپته وجه دا لار ده. اوس لار به دسم تلې و، دسیبم تلې و، دسیبم تلې و، لکه په دې درې ولارو کې اوس په کومه لار ځو. نو زمونږ بخار په خټه کې ونخت او اغي ته بپته و. نو مونږ خو یو کس را خبر کړو د ځان نه مو مخکې کړو، خو ما ورته ویلو چې د چیپړ زامنو تکړه سړی به زمانه مخکې رواني چې مزل کولی شي. اسنه چې خپې راکاږي بیا هې کوي مې هې مونه ونه ما له مخکې تکړه سړی رواني. هغې به ما ته وکتل ښکته پورته چې دې ملا ته ګور په خپل رواز خوله نیولې تلونې مې پته به دې ولګي بچیه خیال کې مراله. نو هغه لارې هغوی ته معلومي. هغه لارې چا ته معلومي؟ هغوی ته معلومي، مونږ ته نه معلومي. دغه سړي ته ویلې کېږي سبروت. دغه سړي ته څه ویلې کېږي؟ د دې سبروت چې کومه معنا ده جوور ځمکه یا د جوور ځمکې معلومات دا په خپله باندې معنا د صبر نه چې ویله نو د دې سره مناسبت څه نه څه شته دی. که په کله معنا کې نه دی نو په جز د معنا کې مناسبت موجود دی. وقال فی تنبالتن او سیبوی په تنبالتون کې ویلی. تنبالتون دا غونډې وونډې ښځې ته وایي. هغه ښځه چې د قد نه وړوي نو غونډه مونډه ورته ویلی کېږي. نو فعلالتون دا فعلالتون دی. نو هلکه فعلالتون وزن خو په کلام د عربو کې نشته وی نه دی پکې، خو د دې مناسبت موجود دی. دا د نبل نه ماخوذ دی. وقیل من النبل او چا ویلی دا د نبل نه دی. نبل لنډو غشو ته وړو وړو غشو ته ویل کېږي چې دا نبل څه ته وایي؟ للصغار. دا د هغې غشو نوم دی چې کوم واړه وي. بعضې غشي اوږده وي، بعضې غشي لنډ وي. لکه موږ خو غشي نه پېژنو که نه. د غشو لینده خو موږ نه ده چلولې او نه د غشي لینده مو لیدلې ده او نه مو غشي لیدلې دي. تصویر د غشي مو لیدلی دی. نو غشي چې کوم دی دا بعضې دونه دونه اوږده او بعضې دومره دومره واړه خیال کې م راځي. نو هغه دغې وړو ته تنبالتون ویلی کېږي، دی ته نبل ویلی کېږي. لأنه القصیر ځکه دغه غشي دا واړی لنډي وي. نو د تنبالتون چې غونډې او لنډې ښځې ته وایي نو د نبل سره مناسبت پیدا شو. خیال کې مراله. وسریتون قیل من السر او سریتون ویلې شوي دي چې دا د سر نه ماخوذ دی. وقیل من السرات چا ویلی دي چې دا د سرات نه ماخوذ دی. سریتون تیر ورځ په یو ځای کې تیر شو. ما د جمع په هغه صورتونو کې تا ته د هغې چې کوم دی اشاره وکړه. اشاره مې وکړه که دی یاد وی نه مې دی یاد. نو سریتون دا هغه وینځې ته ویلی کېږي چې دا یو مالک د خپلو حرایرو نه پټه ساتي یا د هغې سره جما پټه کوي د دې حرایرو نه. د حرایرو حق دی که نه. کمې چې د سړي ازادي ښځې وي نکاح ورسره کړي وي نو دغه حرایرې دي. او چې کومه وینځه د خدمت دپاره نه یې مقرر کړي هغې مقرر کړي وي د جما دپاره نو دغې ته سریه ویلی کېږي. نو دا معنا پکې واضحه ده بلکل ځکه دا د سر نه ماخوذ دی. او سر چې کوم دی هغه راز ته ویلی کېږي او راز دا وي چې پټ به ساتي. راز نه دی، راز ستا په زړه کې یوه پټه خبره ده نو چاته به وی نه خبره پوه شوې. اگر دنیا میں رہنا ہے کسی کو راز مت کہنا
अगर दुनिया में रहना है किसी को राज मत कहना, ये दुनिया एक नकारा है तुझे बदनाम कर देगा। खबर पोइश हाँ कि दुनिया की उसी की नखपल राज चाहता मो आया दा खुद मामला दे दुनिया मिसाल खुद नगारी दे बदनाम बदी की। खबर पोइश अगर दुनिया में रहते हो तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में रहते हो तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबास खिज़्र में लाखों यहाँ रहज़न भी रहते हैं। लग स्तरगिम गड़वा सोचम कवा दसी पटो स्तरगु दिन दबास मो आया लेकिन लग पहचान पैदा का लेकिन जब खिज़्र पजामा के दिल तकी रहज़ना ने मुसीगी पोएगी मतलब बांधे नवार पीर पसे मज़ा वकील मिन सराते सो कोई दादा सरात न माखूज दे। सरात को इसमें जमा दा द सुर्रियतुन द दीम दक माना दा छिपदी की चकम दे दगा दे पटवाले दे। व मऊनतुन बल लफज जिक्र कई मऊनतुन कीला मिन मान यमूनु चावेली दा द मान यमूनु न माखूज दे। वकील मिन अलऔनी चावेली दा द औन न माखूज दे। लिअन्नहा थिक़ालुन ज़का दा औन यो बोझ दे। मऊनतुन अगर रिज़्क़ तवेले कीगी च द सड़ी द पारा काफी कीगी, सड़ी द पारा काफी कीगी। लकतवे चालका दा यव बोझ उड़ में वागस्तल दा ज़मुंग द यवे म्याश्ते द पारा काफी कीगी। स्ता पज़िमला द दे खपल कोर ज़रूरियात पूरा कौल दक़्क़त मऊनत वेले कीगी। द खपल कोर ज़रूरियात दा पर नारीना बांधे द ज़नानों द पारा दा लाजिम वी दगी द मऊनत वेले कीगी। नो दा चाहुई कि दा माखूज दे द मान यमूनुना मान यमूनु हम दक्का माना दा और दा पासल की मऊनतुन दे मऊनतुन नो आगवाओ अव्वल ची मज़मूम दे और पा वसत द कलिमे के रागे नो पा हमज़ा बदलीगी। दा कवायद बता ले इंशाअल्लाह किताबुन के राशि किताबुन के बाद दा कवायद राशि ख्याल करा ला अदौरी दर तप अदौर बदल करे अदौरी पा अदौर बाने बदल करे अजे पा में वसत पा इब्तिदा के राशि नो बियावम दा वो पा हमज़े बाने बदलीगी। नो दा मऊनतुन के दा अवल वो दा पा हमज़े बदल शो नो मऊनतुन ते न जोड़ शो मऊनतुन। वकील चाउई मिन अलऔनी दा द औन न माखूज दे लेकिन औन खो बोझ तवेले कीगी द्रुनवाली तवेले कीगी। नो लिअन्नहा थिक़ालुन ज़का दा यो बोझ दे चिता बांधे द कोर जिम्मेवारी दा रोजाना सरा गम दे चाले के टमाटर बौड़ल ग्वाड़ी टेंडे टेपर बातिंगण दा बकोर तौड़ल ग्वाड़ी फिकर दर सरा दे गम दर सरा दे नुस्ता पसर यो बोझ दे प दिमाग दे यो बोझ दे और प बदन दिन बोझ दे कना प बदन दे बोझ ने चिता दौड़ो बोझे रा पूग कड़ी रा कोर तेवड़ी और दड़ई दे अलुगान और दो दड़ई दे वखरा दस्ते रा कोर तेवड़ी नो बोझ ने बोझ दे कना ख्याल बन द्रुनवाले दे कना देखिए द्रुनवाले दे इसका च सार द कोर राउजी नो आवाज बदल पसियोशी च सब्जी निश्ता वखरा सरा रावड़ा खबर पोइशे ब्याज सप्लाई मप्लाई और कपड़े बदले वही चेम खलासी ने ब्याज सप्लाई पखबो के वही माल गम निश्ता चे दौरा पोरे राउजी ने स्वार लसीजुने दर तजमा किड़ी न तो पतीखते च खुदा कला बा देखो राउजम कला बा देखो राउजम तासो को आगा कौम यही चे चाले अबई पखई ताले तबई पखई और चे चाले लूर पखई अगल है तलूर पखई मतलब बाने पोइशवे दा जमन केली के दबा जवड़ यो बाबा उडेर नेक सड़यो लशपागो 125 साल का उम्र के वफात शो पिंजल पासा शपक शली काल पा उम्र आगा बड़े ख्वागी ख्वागी और मजेदारी खबरी काल बेवी तब किस्मा दा यो कामकला बा जवड़ई वा और रखना ना बा कामकला ना बड़े जवर खबर बड़े जवर खबर खो आगे बद सीवी
دا بقول اون داغیب داغه د قول مطابق اسما په کې دا یو کمقله با جوړې و مې وایا کنه ته په کې دا خيار با جوړې یو که خیر دې کمقله مکوا دا خو ډېر عجیب سره ناګه بدسي ناشنا خبرې کولې تبلیغي ډېر خسرې او ښا به هر حال الله دې وکړي. نو یې فرمایل چې دا د اون نه ماخوذ دی. نو ګوره لالا کله چې دا د مان یمون نه ماخوذ نو اجوفي واویو او چې دا اون نه ماخوذ شي اون نو دا محموز الفا او اجوفي واوی دی اون بوج ته ویل کیږي. دواړه خبرې لګي مناسبت لري نو دواړه اشتقاقونه واضح دي. وقال الفرا من العين او فراوی دا د عین نه ماخوذ دی. دا میونتون دی. دا مؤونتون څه شي دی؟ میونتون دی. مؤونتون پکې بیا ویل کیږي. وای دا د دین ذکر نه مؤونتون دی. غلط مې څه شي دی؟ مؤونتون دی. نو د یې حرکت د حمزه ته تللی دی نو او دا یې پچا بدل شي او ځکه چې د یې حرکت زموا نو مؤونتون ته نه جوړ شي. وای دا د عین نه ماخوذ دی او عین ویل کیږي ستړیوالی ته سختوالی ته. نو ګوره چې سړی دا ګټه وټه کوي کنه د کور د ضرورتو د پاره نو دې پکې ستړی کیږي کنه. زمیدار کاکا ته وګوره ستړی کیږي. دکاندار ستړی کیږي. قصاب ماما چې تعالی سټ ماتي ستړی کیږي. په خبره باندې پوه شوې؟ ټول کارونه د دنیا چې څوک څومره کوي هغه ستړي کیږي. په خبره پوه شوې؟ خدا مولیان هم ستړي کیږي. مولیان دا غینه زیات ستړي کیږي. دا سبقونه ویل سبقونه اوریدل او لا چې بیا زما په شان مولا د باندې پیخي او سات په سات درخي چې مولا یخشه خبره پوه شوې؟ او ته په دې ځل کې د سینینی نه کې چې خدای دې مولا نه وکړه خلاصي خوب تم دې نه پوری دي په خبره باندې پوه شوې؟ او لا کار نور خراب شي نو د دې وجه نه ستړي پکې ده کنه ستړي پکې ده مطلب باندې پوه شوې؟ زه خو دې ځای لاړ شم او څوک سره خبرې کوم چې جامې ورانې کوي په ما سړي په تاسو یو راغی پرونو ماسپخین پوه شوې؟ بس کار خورا وسته بوډاو سموته ونه کار را وسته بوډاو هغه سره راغله زما تاسو سره راغله چرته د جمعې پورس ما به ویلی یا بل چا ویل چې جوړني بس هغه زما تاسو سره راغله ته منځ چل ما هیڅ چل را باندې نشته سره مړی مې لګي بوټي خراب را اول ته کې طالبان د سبق ویل نو سړی شمه نو نه داغه داخل د منځ ته بل څوک مخې کوي نه امامتي په خپل نه کوي دغه د معلومیږي چې دا سړی نه جوړل کاته خړل نو ما یې دقه چلې مړی خانو څه چل روان نشته پوه شي مطلب باندې. بهر حال وګورو تاسو ک چرته اندازه ولګي نو دا اولنې اشتقاق واضح دی. ځکه مؤونت دا هغه اسیزونو ته ویل کیږي د ضرورت سامان ته ویل کیږي چې کم د یو کور د پاره د یو انسان د پاره د یو وخت د دوه وختو د لسو ورځو د پاره کافی کیږي. چل کړه او دا نور اشتقاقونه مناسبت لري خدای په شان تل نه دي. کله کوم مثلا دا اون شو اون بوج ته وي او دونوالي ته ویل کیږي. نو په دا عمل کولو کې او په دغه سيزونو پیدا کولو کې سړی باندې بوجي وي دماغ باندې بوجي په بدن باندې بوجي او ستړیواله پکې وي عین. نو درې واړه اشتقاقونه واضح دي خدا اول پکې لږ زیات واضح دي. واما منجنیق دیم د مسلمان زیو ګرځیدل په عربو خو چې چرته ناشنا ټکی مونږ راوړي په کتاب کې لیکو ناشنا ټکی مونږ او هغه په کتاب کې نه لګا سان پکې ولیکل کنه دا دې په نه پاتې ته پاتې نشته چې طالبانو بیا تختی. واما منجنیق او هر چې منجنیق ده منجنیق دا هغه توپ ته وي هغه توپ ته وي چې صحابه ایجاد کړو او په دې باندې غټي وری د دشمن په قلا باندې غټي وری د دشمن په قلا باندې
دا توپ اوس نه ایجاد شوی، دا صحابه کرامو ایجاد کړی دی. دا غټه یا داسې بوالو یو غټه مچوغنه خو هغه په یو خاص ترتیب چلیدله، دونه ګټې یې پکې ښودلې وي چې دونه ګټه به دې نه خوشي شو، هغه دیوال یې پې ویشته نو دراز په دیوال کې به سوری وشو، ګټه به ترې وغورځېده، خښته به ترې وغورځېده، بل به پې ور ویشته نو بل ګټه وخښته نو سوری به پکې وشو. چې سوری به پکې وشو نو بیا به چې کوم دی صحابو کې ماهرین خلک تیرانداز موجود نو په دغه سوري کې بیا په غشو باندې ویشته، ځان به پټ ساته. او هغه ځکه چې هغه خدانه په کلا کې تیار ناستو محفوظ، نو دی به دا چل کو او یا چې به دیوال ورغړو نو بیا به ورننه وتل کلا ته، نو هغه به بیا د ټیم دینو کافران با بیا د ټیم دینو تختیدل با. بهر حال دغه ته منجنیق وي، دغه آله ته سوي منجنیق ورته ویل کیږي. فإن اعتد کچره اعتبار ورکړی شي بجنقونا، جنقونا لفظتا فمن فاعل د جنقونا معنا دادا اغوی مونگا پا منجنیق باندې اوشتلو، بمباری را باندې وکړه د منجنیق په ذریعہ باندې، دا به ماخوذ شي د جنقا یجنقونا، جنقا یجنقونا، نو د جنقونا معنا بداشي چې رمونا بالمنجنیق، مونږه په منجنیق باندې وښتلو، نو دغه جنقه یجنقونا چې ماخوذ شي نو بیا په دې کې د میم زائد دی، دا نون پکې زائد دی، په دې کې چې کوم دی ماده جیم نون او قاف دی، ماده پکې څه دی؟ جیم نون، ځکه چې مجرد جنقه شو کنه فعل په وزن باندې شو، نو منجنیق دا منفعیل په وزن باندې شو، منفعیل په وزن باندې شو. و الا او کچره اعتبار جنقل ورنکی فإن اعتد بمجانیق، نو کچرته ته مجانیق له اعتبار ورکی چې دا جمع د منجنیق دا او مجانیق دا مفاعیل وزن دی، نو دا منجنیق با ففنعلیل دا بفنعلیل وزن شي، نو په منجنیق کې با د جمع په صورت کې د منجنیق غنون چې په دویم مقام کې دی اب حذف شي او میم او جیم له فتح ورکړي شي، دریم مقام کې به الف راشي او نون یې قاف دا به په خپل حالت راشي، نو مجانیق به نه جوړ شي. خدا لانجه ولې جوړه کړې ده؟ دا لانجه ځکه جوړه کړې چې دا لفظ عربي نه دی، لفظ عربي نه دی، دا معرب دی، یعنی د بل ژبې نه عربی ته راغلی دی، نو ځکه مونږ وایو کله چې دا په جنقه یجنقو باندې قیاس کا دا غیر ماخوذ کا، کله مونږ وایو چې د دې جمع مجانیق په کلام د عربو کې مستعمل ده هغه مفاعیل دی، نو معلومه دا شوه چې دا منجنیق چې کوم دی فن علیل دی، میم پکې فا کلمه ده او دا نون پکې زائد دی، نون پکې زائد دی. و الا کچری دغه مجانیق لم اعتبار ورنکي چیرې دا مناسبت نشته پوره لري، فإن اعتد بسلسبیل، نو کچرته اعتبار ورکړي شي سلسبیل ته على الاكثر بنا په مذهب اکثر باندې ففعللیل، نو بیا فعللیل دی. سلسبیل دا ټکي خوشته په کلام د عربو کې، او دا د جنت په نهرونو کې یو نهر دی سلسبیل ورته وي، نو فعللیل دی خامخا هغه کوم وزن دی؟ هغه کې نه نون شته او نه پکې میم شته، نو سلسبیل فعللیل وزن شو، نو دا منجنیق که پاغي باندې قیاس کې نو بیا بدا منجنیق فعللیل وزنی، فعللیل وزن بی. و الا او کشری سلسبیل لم اعتبار ورنکی ففعلنیل، بیا بفعلنیلی دا نون ببکی بیا زائد والی او دا میم او نون اول او بیا دا جیم دا با فعین لام واخلی، یو لام با مکرر کی نون او یہ بزائد واخلی، نو فعلنیل وزن بشی. و مجانیق یحتمل الثلاثه، او لفظ د مجانیق چې دا جمع د منجنیق نه احتمال د دریو واړو لري، ځکه چې مجانیق کله جنقه ماخوذ کی نو بیا هم چې کوم دی فعالیل وزن بشي، او که شرط
د سلسبیل بیا بم فعالیل وزن راځي مفاعیل وزن برازي په هغه صورت کې چې تی قیاس په جنقه باندې وکي نو بیا به مفاعیل وزن راځي او په دې نورو کې به فعالیل وزن راځي څه راځي فعالیل کوم ځای کې چې میم فی کلمه وګرځیدله نو بیا به وزن سره راځي فعالیل برازي فعالیل برازي دا اعتبار چې مختلف طریقو سره د دې منجنیق د پاره ورکړی شوی دی نو دا په دې اعتبار چې دا لفظ عربي نه دی دا غیر عربي لفظ دی په دې کې زیات واضح دا اولنې ټکی دی ځکه چې دا جنقه په کلام د عربو کې استعمال دی جنقه یجنقو خلق استعمالی جنقن اے رمونا بالمنجنیق جنقه رما بالمنجنیق یو سړی گزارو کو په منجنیق باندې نو دا دغه نه تا مناسبت دا غي سره والی نو بیا دا چې کوم نه منجنیق دا با د جنقه نه ماخوذ شي او دا به منفعیل وزن وګرځيږي ومنجنون مثله لمجيء منجنين او منجنون دا په مثل د منجنیق دی د وجه دراتلو د منجنین نه منجنون دا ارټ ته وي ارټ پیژنې ارټ یو غټ کوي ارټ غټ کوي پاغي باندې بوکي لګېدلی د پاسه په یو کړی تاوي یو حلقه او هغه باندې بوکي لګولي په پټه کې او غویې په تړلې هغه غویې غیر ته پیره تاویږي او هغه هغه بوکي خطزي نو په کوی کې په وبو کې ډوبېږي بیا بر راخیږي نو بیا دا خو دغه ګول دی کنه نو دا بوکا چې په دې راځي نو دې پولیسي در روان دلته د شي چې د شي نو لاندې او تناوه لګولې یو لوی ناوا نو هغه کې دا وګتويږي او دا غي په پوخله هغه تزي دې ته وای دولاب دې څه وای دولاب ورته وای دې ته ارټ وای دې څه وای ارټ ورته وای په خبره باندې پوه شوې په دې باندې علاقو کې کمی چې خشک علاقې دي او په کې کمی دي او شتپ کې وبا خو عام استعمال هغه د وبو د نهرونو نه نو خلک پکې ارټونه کوي بعضې داسې علاقې دي چې وبو پکې نږدې دي خو د نهر انتظام ورته نشته نو د پټو دپاره خلکو ارټونه کړي اکوړي ته چې لاړ شئ دا اکوړي په اطرافو کې ټول دلته ارټونه دي موږ به ورته کله کله ورتلو بیا هغه ارټونو ترقي وکړه خلکو د بجلی او د جنریټر چې کوم دی د ډیزل هغه ولګولې په هغې باندې اوبه راوباسي او د لږ لږ پټینه ډېرې غټې فایدې اخلي خبره پوه شوئ نو دغې ته ارټ ویلی کېږي څه ورته وایي ارټ ورته ویلی کېږي هغې ته په عربۍ کې منجنون وایي او منجنین هم ورته وایي منجنون هم ورته وایي منجنون منجنین دواړه یو منجنون دی که منجنین په مخ د ځمکې نه وی منجنین نه وی په دغه معنا نو منجنون بیا آسان دی بیا دا فعللول دی لکه عذرفوت لکه عذرفوت خو چونکې منجنین راغلی لانجه منجنین جوړه کړله او هغه د منجنیق د ترور زوی دی هغه وزن باندې دی که نه نو په دې وجه موږ ته منجنون هم ګډوډ که هغه هم لتې وویل چې نه زه ګورې په فعللول په وزن نه کېږم څوک به نیکي فعللول وزن خو بل ځای کې خفه کېږم خیال کې مراله نو وی فرمایل ومنجنون مثله منجنون دا په مثل د منجنیق باندې دی لمجیء منجنین د وجه د راتلو د منجنین نه الا فی منفعیل ها په منفعیل کې نشي کېدی منفعیل کې هغه دا صورت ته چې دا اولنې ټکی دی منجنیق فإن اعتد بجنقونا فمنفعیل دا منجنون دا یا منجنین دا منفعیل نشي کېدی ځکه جنونا نه دی استعمال شوی لکه جنقونا استعمال شوی خو جننونا دا نه دی مستعمل شوی په کلام د عربو کې نو دا په منفعیل وزن باندې نشي کېدی ولولا منجنین او که منجنین چرته
د منجنون په معنا نوې مستعمل شوه لکان فعللول نو دا منجنون به فعللول وي كعذرفوت عذرفوت فعللول وزن دی د خماسیو وزن دی کنه خماسیو اسماء وزن دی فعللول عذرفوت دی ویلو چاته وي کربوړي ته چاته کربوړي ته په مطلب کربوړي په پیژنې کنه کته نه پیچنیانو نه تاسو یا فلپاین ونه او وی خوري ارس کربوړي هم خوري او چرمخکې هم خوري او منګکان هم خوري مونږ چې منګ کوی نه یریږو ته درزم جوړ کړل لکه منګک دې مړی کا دران ته سپلې وانی ولاله ته په لړګي باندې و او هغه آسان کا بس د شراونی سي او شکتی وکي نور بیا په پتلون په جیب کې کی او چې مار ید خود خدای بندا مار مونږ چې مارو وینو اول مار نه لکه سو خخته لمنډ کی او سو کلوړ لمنډ کی او سو بیلچې لمنډ کی لاري کوسي او ته باندې کی اغي دونه خواري نه کوي خو چې مار روان دي وسره ویني سي اول ته اثر وخوري چکیو کی او بیا په پتلون په جیب کې واجی او زیب پسې باندې کی نو کار چې کوي بیا چې هغه وخوري نو یو چکتی بولو کی خبره ژوندې ته وایي د ټانګونه چک کوي د ټانګونه په خوده یقینو دا مالی نه دي دا چاینا والا کار کو په بیشام کې سړک کې جوړو بیشام کې ګلګت طرف ته نوالته کار کو د کافر زمونو پتا د سپی به خواړو ګیدړان به خواړو اسبه خو به پخو غون به چې کم دې په دې کې واچو پوخ به مالها او ما علیها دا ارسه به پکې پاس کړو دا یې سره به خو سرته مردا یا دا شریعت سخت کولې دین دی سخت کولې دین دی طهارت پاکواله مزیدارواله پکې دی مړه خلک لري نه چې کم دنو ته پوزه ترنګي چې خي وینځي او صفای کې او ویش او مړه لرته لري په دې بیخته لري وای په دې شیرګړ کې چې کم دی زما یو دوست دی نو هغه ما ته وایي چې دا لره دلواد اپا ما دلری مینا کئی یو ورځ ما ته ویل یو د والما نو زه ته غل شوم وقاسو مړه عجیزه وي دی ما لره زړه و یو دوه دغه واخه ولا کنه په لری سکه لری سي د سوټو مرکز د غوشانو مرکز دا ته مال اخلي نو می د سړی ته خیال کې ورادي نو دا سيزونه او بیا غواره ستاسو باندې پاک دامنو خلقو د پاره دې خړل مکروه دي ښا ستاسو باندې پاک دامنو خلقو د پاره د خواصو د پاره د دې سيزونو خړل دا مکروه دي او بعضی سيزونه په دې حیوان کې چې کم دي هغه غواره حرام دي او بعضی مکروه تحریمی دي بعضی حرام دي بعضی مکروه حرام مغز پیژنې د دې ملا په دې تیر کې چې دا کم نه لري دا حرام دی او مسانه غده تریخه غده دا غوټه نه په واخه کې دا خورل ناجایز دي او اگئی د حیوان دا مکروه تحریمی دي مکروه تحریمی دي پنجاب کې خرسی کپوره څه دوی کپوره خبره پوجي او دا خلک بین خدي خبره پوجي دا اخر ځان لا او خوري نموردا ځان عذرفوت دا بفعللول وزنوه وخندریس کمنجنین او خندریس د منجنین په شانتی ده خندریس زړو شراب ته ویل کیږي زړه شراب داغه نشه لګسي وای یو تازه شرابي یو زړه شرابي نو زړه شراب دا عرب خوخی ځکه دې کې نشه ډېرې په مطلب باندې پوه شو او چې شرابي سره څومره زیات نشه شي نو دې په اسمانونو کې ګرځي خیال کې مرادي د دې ترقی وشي نو بیا دا زم پدې نه پويږي غول میتیازي ته نه په پرتوک کې لاړ شي دا غپ نه دي دا کم شرابيان چې په کلبونو کې شرابونه سکي کنه دا د ښه ځامن چې کم دینو ارسي لړلي دا خراب نشه ده فاین فقد الاشتقاق دا صورتونه
چې اشتقاق پکې وو خو اشتقاق په بعضو کې واضح صورتونو کې او بعضو صورتونو کې غیر واضح نو چې کوم واضح وو تا ته هغه ځان لخواخ کو اوس دا صورت ده فإن فقد الاشتقاق که اشتقاق مفقود شو نو پکې اشتقاق پکې نو فبخروجها عن الاصول نو بیا به حکم کولای شي د دغه کلمې په وزن باندې چې دا خارجيږي د اصولو نه کم اصول کم اوزان اصلي چې د عربو دي ثلاثي رباعي خماسي د هغه اوزانو نه چې خارجيږي د یو حرف د زیادت په وجه باندې نو دا به هغه حرف بیا اصلي ګڼي او کله حرف د اصالت په وجه باندې دا د کلام د عربو دا غي چې کوم اوزان دي دا غي نوزي نو بیا به هغه حرف زائد ګڼي کله زیادت په وجه باندې د اوزانو د عربو نو وته نو هغه حرف بس ګڼي اصلي او کله اصالت په وجه د اوزانو د عربو نو وته بیا به حرف څه ګڼي زائد وي ګڼي اوس ته مثال پیش کړي ښا دغه ته ویل کېږي فبخروجها نو حکم بکول شي په خروج د دې کلمې باندې عن الاصول د اصولنا یعنی دا اوزان د عربنا چې اصليه دي کتا تطفل وترتب لکته د تطفل او د ترتب شولا تطفل او ترتب تطفل دا لاړو توکلو ته ویل کېږي او تطفل هغه سیستم وي چې په یو ځای باندې ثابت وي او ترتب چې کوم دی دا د تفعول په وزن باندې اوس دې ته سوچو کا کچرته دا تی فا کلمه والی دا به فعلول شي سبشي فعلول بشي او کچرته نه دا تطفل چې کوم دی لاړو توکلو ته یو ترتب یو سیس چې په ځای باندې قائم وي ثابت وي کچرته ته پکې داتې په دواړو کې فا کلمه والی وزن بجوړ شي فاعلول څه فاعلولون ترتبون تطفلون فاعلولون او تا په اوزانو کې ویلي دي چې فاعلول وزن په کلام د عربو کې نشته فعلول شته فعلول سمانه په ضمه د فا کلمې باندې فعلولن لکبر سنن بر سنن لہذا تبدل ته حکم کې په زیادت د دیتا باندې نو تطفل کې به ترتب کې به تفعل وزن وي سموي تفعل ځکه فعل وزن په کلام د عربو کې نشته او تفعل وزن اسماء کې نشته افعال کې شته تفعل وزن شته کې نشته تفعلون دي تنصرون دي نو تباغیتا اگر چې دا وزن په کلام د عربو کې نشته ونون کنتالین او نون د کنتالون وکنهبلن او لکنون د کنهبل بخلاف کنهورن بخلاف د کنهورن باندې او لکنون د کنتال شو کنتال کم قد والا انسان ته ویل کیږي او کنهبل دا د یو بوټه په ځمکه باندې چې کوم دی کیږي د ونی یو قسم دی کنتال کدانون پکې ته اصلي والی نو فعلال وزن بشي کنهبل کی کدانون اصلی والی نو فعلل وزن بشي دا دواړه وزنونه په کلام د عربو کې نشته لہذا کنتال او کنهبل کې با نون چې کوم دی زائد والی بخلاف کنهورن په خلاف د کنهورن باندې چې کدی کې دا نون زائد والی نو فنعول وزن بشي حالانکه نون چې اصلي والی نو فعلل وزن بشي فعللن دا په کلام د عربو کې دا وزن موجود دی ونون دا کنهور دا د سپرلی په موسم کې دا ډکه غوندې وریس چې راشي هغه ته ویل کېږي ونون خنفسا وقن فخرین او دارنګ لکه نون د خنفسا شو او نون د قن فخرین شو خنفسا دا چې په فتحې د فا باندې وي نو خنفسا دا به فنعلا وي دا نون به پکې
زائد معتبره ذکر کدانون تعین کلمه وګرځي او فعللا اوه دا وزن په کلام د عربو کې نشته خبره پوښ ها فعللا وزن شته چې دې سین باندې زموه نو بیا فعللا تابل کتاب کې وي فعللا وزن چې کم دې شته دارنګ کن فخرین چې کم دې پدې زمید قاف باندې دا وزن دانشته په کلام د عربو کې نون به زائد والی نفن علن بوه او کچرتی په دې قاف باندې کسر راوړي نو بیا فعل اللن وزن دی او فعل اللن وزن لك قرت وعبون دا په کلام د عربو کې موجود دی او بخروج زینت اخرى لها یا خارجی په حکم بکول شي په خروج د یو وزن باندې اخرى لها چې د دغه کلمې لپاره بل وزنی یعنی یو لفظ په یو وزن او په دو بل وزن یعنی په دو وزن باندې مستعملي کتای تطفل و ترتب مع تطفل و ترتب لکتید تطفل او د ترتب شو او لکتید مساله د تطفل او د ترتب نه معنا ده چې تطفل او تطفل ترتب او ترتب دواړه ځان له وزنونه دي د یو حرکت په وجه باندې د تطفل وزن هغه په ضمیر تی باندې او د تطفل وزن دا په فتحي د تی باندې دی نو دا اوزان دا سیدی چې په دې کې چې کم دی دا تطفل خو ټیک ده دا خو فعل الوزن جوړیږي ترتب دا خو فعل الوزن جوړیږي د برسون په شانتي خو چون کې د دې یو بل وزن دی چې په فتحي د تی باندې دی هغه فعل الوزن نشتا نو چې نشته نو دغه بل وزن چې کومه تفعل دی تطفل دی هغه به هم چې کوم دی ته تفعل اخلي ترتب تطفل دا به تفعل باخلي فعل الوزن به نه اخلي ځکه د دې بل وزن هغه کې د فعل الوزن جوړیږي فعل نشته نو دغه په نش باندې حساب کې ونون قنفخرین لکه نون د قنفخرون شو وخنفسا او نون د خنفسا شو مع قنفخرین وخنفسا سره د قنفخرین او د خنفسانه معنا دا شو چې قنفخرین په ضمیر د قاف دا په کلام د عربو کې دا وزن نشته فعل اللون وزن نشته خنفسا فعل لا وزن په کلام د عربو کې نشته خدا قنفخرون سره قنفخرون مستعمل دی قنفخرون اگر که په کلام د عربو کې موجود دی د فعل اللون په وزن باندې قرطعبون په وزن باندې او خنفسا د فعل لا په وزن باندې دا موجود دی خو چونکه د دې سره دویم وزن په ضمیر د قاف راغلی په خنفسا کې په فتحې د فا باندې راغلی دی او دا چې کوم دی په کلام د عربو کې موجود نه دی نو دا کوم وزنونه چې موجود دی هغه هم د کلام د عربو نه خارج واخلي د اوزانونه وهمزه الانجج بل مثال ذکر کړي او لکه حمزه د الانجج شو مع الانجوج سره د الانجوج نه الانجج خوشبوی لرګي ته ویل کیږي په دې لرګو کې بعضي لرګي د سیوی چاغه واړه ډکی خلک کټ کی او سکروټو باندې کیدی هغه باندې خوشبوئی کې لوګي دي کیږي د څه مثال لکه اگربتی څه شي اگربتی د سر له تیلې ورولې او دیوال کې کیدی هغه خوشبوئی لوګي خوري دغه څه عام لرګي ندي دا چې کوم د خاص لرګي دي چندن ورته وي سندل ورته ویل کیږي چندن او سندل د هندستان په ځنګلونو کې کثیر دي داغه نه خلک دکې والی او هغه ته اور ورته کی هغه لکه دغه په شانتي د اگربتی په شان د دیوال په چاو دي کې ورکی یا داغه دونه واړه لرګي ټوکلي پریږي او یو لوخي کې سکروټي واچي پاغي باندې هغه کیږي داغه نه لوګي خيږي ټول کمره خوشبوې کی اوس خلکو ترقی کړی دا نو د بجلی یو شی پیدا کړی دی د ایټر په شکل باندې
او هغه سره چې کوم دی هغه لرګي میده کړی دي او دا غي نه د دونه ګولې جوړې کړې دي یا هغه لرګي د شواړه وا ټوکړې نو ته دا ایټرغه سوچ په ورکی په بجلی کې او دا بکی دې دلته او هغه دوه درې دانې و په هغه نور سيزونه هغه لرګي کې دي بس هغه چې د ګرم شیلان دی نه ایټر دی کنه نو بس هغه با لوګي خوري خوشبوئی وکي په متمانه پوښوي امولا راوړې وماله دا عجیب شی دی ما نو وی چې لکه حمزه د الانجج شو چې په دې به حکم کولای شي په زیادت باندې مع الانجوج سره د الانجوج نه مقصد دا شو چې الانجوج کې کله حمزه ته چې کوم دی اصلي والی نو دا به فعلول شي څه شي فعلول او فعلول په کلام د عربو کې شته خو د الانجج کې چې کوم دی د حمزه اصلي نشي اغسته بیا به فعلل وزن شي فعلل نشته لہذا حمزه بدلته الانجج کې زائد شي الانجوج کې هم زائد شي فاین خرجتا کچری وتل دواړه وزنونه الکه دواړه وزنونه کم ځای کې دي یعنی د یو حرف د زیادت او د بل اصالت یا دا بالعکس کم چې دی اصل منلو ادي زائد منلو کم چې دی زائد منلو نو هغه اصل منلو نو دوه وزن په دې اعتبار جوړ دوه وزن په دې اعتبار جوړ فحوا د کلام نه ترا ضمیر راځي دی یعنی فحوا د کلام نه دا معلومه ده چې دوه وزنونه جوړیږي په یو کلمه کې لکه دلته نسبی تیر شو الانجج او الانجود قل فخرون او قل فخرون خنفسا او خنفسا دوه وزنونه دي کنه دي نو کداغه ته راځي کې چیرې د څه دوه وزنونه جوړ شو د یو حرف د زیادت په وجه د یو حرف د اصالت په وجه کله بده شي چې یو حرف وي کته اصل غني یو وزن او کته زائد غني نو بل وزن بیا دوه وزنونه شو پوښ مطلب باندې یا د حرکاتو په وجه لکه خنفسا او خنفسا نو ټکی واقع دي بدل خو نه دي کنه خو حرکت بدل شي د حرکت په وجه وزن بدل شي لہذا بیا بسوک چل کې نو دې فرمایي فین خرجتا کوتل د غدواړه محتمل وزنونه فزائد بیا به هم زائد وي اذن قانون نرجس لقانون نرجس شو وحنطاوي او لقانون د حنطاوي شو نرجس دا معرب لفظ دی کله دې دانون تفا کلمه کې فاعل بشي څه بشي فاعل نو فاعل وزن په کلام د عربو کې نشته او قانون زائد کې نفعل بشي نو نفعل وزن اسماء کې بیا نشته او په افعالو کې شته سره مناسبت شته نو نرجس قانون به کوم دی زائد والی نو سیته وی فین خرجتا فزائدون اذن کوته د کلام د عربونه د اوزان د عربونه نو بیا هم د غټکه زائد وی لکه مثال د ذکر کوي نون د نرجس کدا اصلي اخلي هم دا وزن نشته فعل له او کدا زائد اخلي نفعل بیا په اسماء کې نشته پوه شو نون بزایدي وحنطاوي او لکه نون د حنطاوي شو کدا نون دی زائد واغس نو فنعال وزن بشي څه شي فنعال او یا بچ کماله نون اصلي والی نو فعلال وزن بشي نو فعلال سنه فنعال شته خو بیا به نون زائد علی ولی د حروف زوائدونه دي ونون جندب او بل مثال ذکر کړي لکه نون د جندب شو اذا لم يثبت جخدب کله چې جخدب ثابت نشي دا جخدب لفظ ان شاء الله تعالی به کوم دی په مراحه کې راشي کوم ځای کې مراحه کې به دا خبره راشي په مطلب باندې پوښوي چې دا لفظ جخدب دی کدا لفظ جخذوب دے کدا لفظ جحذوب دے او کدا جخدب دے خبر پوښی اوس چې کلا لفظ هر څنګه شي خو چې فعل الوزن دی جوړیږي نو کاغه جیم او خیدی کاغه جیم او خیدی خو چې ورپسې دا کم دال یا دال دی په دې زمر راشي نو د دې نه په وزن جوړ شي فعلون څه جخذبونی وایا جحذبونی وایا عرب لا چی وي ځکه دا الفاظ ټول مستعمل شوی په کلام د عربو کې
جخذب مستعمل دی، جخذب مستعمل دی، جحذب مستعمل دی. خدا وزن موزون بهی به فعلولون اخلی. سبا اخلی فعلولون به اخلی، فعلولون او فعلولون د برسنون په وزن دی. بیا خو اعتراض نشته. خو کچرتی دا جخذب وی ثابت نشي، جخذب او ثابت نه دی. ځکه یو قول یو مولا ویلی دی، نو د یو مولا قول لره د جمهور مقابله کې اعتبار نه. کله به د زمون ضرورت پیخیږي اول به وګورځو سجل به وکړو او به وګورځو مړه دا مرجوح دی ورته کې پتن درلود لا شاذ دی مړه ور کله کله چې ډیر مجبور شونو یراوه به نو بل پوښي هغه لکانو چې کوم دی مولا د پټی نه را پټی کړی مولا پیژنې مولا راو خیر راغی امولا یو خوړی چې مولا یو خوړی نو هغه پانی وډو وګورځو نو دا پانو د پاسه میتیازي وکړي چلے وګو میتیازي به وکړي چې څوک یې خوري چې میتیازي وسره وس خیال کې مرادي نو دې چې ناس تو غب شپې لگاو نا مولای د مولو هغه اثر ختم شو دې پانو ته راوښ هغه یو د سره وچته یا په دې وساس کې نه لګیږي به خو هغه بل مزه ورکړه هغه بل پان راوښ په دې وساس کې نه لګیږي هغه مو خوړه هغه ټولې پانی وخوړي شازو خو ضرورت ورته پیښ شو سړی بیا وږي شو مرجوح قولو خو سړیو ته ضرورت پیښ شو نو یلکه ناری پلیت خوړل نو موږ که شاز راوالو څه دنیا به ورانه شي خبره پوه شئ دا خبره دا شاز به مستعملیږي چرته یو نیمځای کې خو ته به ورته بیا هم شاز وې ته به ورته بیا هم مرجوح وې ما په دې خبره پوهیږئ شاز به ورته وې د استعمال په وجه دا د شذوذ نه نوځي د استعمال په وجه ځکه د یو قبیلې لغت دی د چا لغت خوده کنه چا خو استعمال کړی دی پوه شئ خو په عام استعمال کې به ته دغه نه استعمال عام استعمال کې نه استعمال ښه نو دا لوی نون د جندب دا زائد منا اذا لم يثبت جهدب که جهدب ثابت نشي که جهدب ثابت شي نو بیا فعل وزن دی نو جندب کې بنون زائد نه اصلي وي نو دا به فعل وزني فعل خو مونږ چې څومره لټون کړي نو دا فعل وزن په کلام د عربو کې نشته لہذا جهدبم نشته جهدب نه چې جهدب نشته نو دا جهدب جحذوب دی یا جهذوب دی هغه فعل وزن دی نو دا نون د جندب بزایدي الا ان يشذ زيادتها دا اوس استثناء کوي د دې ما قولنا الا ان يشذ زيادته مگر حکم په زیادت د یو حرف باندې کوي هغه وخت کې چې دا اوزان د کلام د عربو نوزي ان يشذ زيادته چې شاذ وی زیادت د یو حرف په یو مقام کې کمیم مرزنجوش لکمیم د مرزنجوش شو تا تمام مخ کې ابتدا کې خبره کړې و چې بعضی حروف د سیدي چې داغي په بعضی مقاماتو کې زیادت کثیر دي زیاتواله کثیر دي لکه مثال مې درته ویلو حمزه په ابتدا کې الف مقصوره په انتها کې خیال کې دا دوه ټکي مې ته ویلي مثال مې تاسو ویلو صرف دوا تا نه یې ما ته یاد دي تا نه یې ما ته یاد دي افعلوا وزن جوړیږي د دینه چې حمزه ابتدا کې راغلي فعلا 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 وزن جوړیږي د دینه چې اخر کې الف مقصوره راغلي او دا کثیر او د دې سره سره واو چې په دویم مقام کې راغلي واو چې په دویم مقام کې راغلي ساکینی او رستو ته مفتوحي رستو ته دا مې ته نه ویل دا مې ته وسوي کوكب او کوثر دا ټکي زولې وایم ځکه چې اوس په ته اعتراض را خوشې کې چې مولا دا خو دې نه ویلي دا خو تاسو وسوي نه دوه مې ته ویلي او دا بل وزن شو یا نون شو ثالث نون دریم مقام کې چې ساکینی دا غالب و زیادت ده نو اصل د مثال په تور دا وره چې حمزه په ابتدا کې غالب و زیادت الف په انتها کې غالب و زیادت واو په دویم مقام کې چې ساکن ما بعد ته مفتوح غالب و زیادت نون په دریم مقام کې غالب و زیادت او نون په اخر کې پس د الف نه غالب و زیادت خیال کړه دا په حروف زوایدو کې د روان دي وار مخه تا کوي دا ځکه
خبره پوه شوې حروف زوایدو کې الا یشذ زیاد چې شاذ وی زیاتواله د یو حرف کمیم مرزنجوش لکمیم د مرزنجوش دون نونها ننون داغي اذ لم تزدل میم اولا خامسه زکا نشي زیاتی کوله میم په اول کې خامسه چې سره د 15 حرفونو نه خامسه یعنی څنګه چې په 15 مقام کې بدانونی په 15 مقام کې و میم نه وي 15 د 15 حرفونو سره د 15 حرفونو سره دا میم زائد دا میم بچ کم دینو زائد نشي کېله ولی میم د 15 حرفونو نور سره زائد په ابتدا په بل ځای کې راتلی شي وسط کې راتلی شي خو په ابتدا کې نشي راتلی نو مرزنجوش دا به فعل لول دیته وي فعلا لول دا هم معرب لفظ دی معرب مطلب دا چې بل جبینا را نقل کړی شوی دی دا مرزنجوش یو بوټی دی خوشبودار په دې بوټو کې خوشبودار وي کنه بدبودار هم پکې خوشبودار هم پکې دون نونها نون نه دی اے دا نون دا چې کم دی د دې میم نه علاوه په دریم مقام کې ښکاری دریم مقام خو اخیره مرتبه ده سلورم مقام کې ساکن راشي نو دا نون بزاید ګڼل کېږي اذ لم تزدل میم اولا خامسه خا ونون برناسا او لکه نون د برناسا شه برناسا په معنا د ناس باندې الناس په معنا چا باندې ناس انسانان الکه الناس کې خو په خپل نون موجود دی نو برناسا کې دا نون خو عین کلمه افی کلمه غسل پکارو دی وینا ټیک ده برناسا د ناس په معنا باندې دی خو غزان لفظ دی دا ځان لفظ دی پاره کې بالف زائد والی دا حمزه به کې زائد والی نون به کې زائد نالخه و اما کنابیل فمثل خزعبیل او ورچ کنابیل دی دا پشان د خزعبیل باندې دی کنابیل فعلیل وزن شو ځکه دې کې نون راغلی دی خو په دریم مقام کې ساکن نه دی دریم مقام کې ساکن نه دی دا کنابیل پاسل کې کنابیل دی کنا حمزه ساکن ما قبل مفتوح هغه په الف بدل شوی دا کنابیل نو مثل خزعبیل او خزعبیل چې کوم دی فعلیل وزن یقیني دی نو کنابیل فعلیل وزن شو خیال کې مراله د یو خاص مقام نوم دی او خزعبیل چې کوم دی په معنا د بطلان مستعمليږي دا مسله ختم شوه فإن لم تخرج کچرته یو وزن د کلام د عربونه په زیادت او اصالت د حرف باندې نه خارجي ده فبالغلبه نو بیا به حکم کول شي په غلبه د زیادت باندې پس باندې په غلبه د زیادت باندې چې دا حرف دی مقام کې غالب او زیادت ته کتضعیف فی موضع او موضعین لکه تضعیف شو په یو مقام کې یا په دوو مقاماتو کې مع ثلاثه اصول سره د دریو حروف اصلیونه للالحاق وغيره دغه زیادت چې کوم دی دا تضعیف چې کوم دی راغلی وي د الحاق د لپاره یا د غیر الحاق د لپاره ځکه چې تضعیف کله د الحاق د لپاره راځي او کله د غیر الحاق د لپاره راځي نو او درې حروف په اصليه دي نو تبع حکم کې د دغه درې حروفونو علاوه دا غبل حرف په زیادت باندې لکه مثال کا قردد قرددون تضعیف کې راغی کنه یو مقام لا مطلب چې په لام کلمه کې قاف فا کلمه را عین کلمه دال لام کلمه ده نو د کلام کلمه مکرر شو چې مکرر شنده کې د تضعیف فی موضعین ویل کی په یو مقام کې قرددون نو دې باندې حکم کې چې دا دال ثانی زائد ده و مرمریس ته په دوو مقاماتو کې فی کلمه کې لام کلمه کې فی کلمه کې لام کلمه کې فی کلمه میم ده نو مرمریس فاعل وزن ده فاعل فی کلمه مکرر شوی عین کلمه مکرر شوی ده د دین علاوه چې موږ واخلو نو په دې کې میم ری او سین دا درې ټکي پکې حروف اصلیه موجود دي نو دوه مقاماتو کې
تضعیف راغه حکم بلاغه په زیادت باندې کې مرمریس دا لوی څه مصیبت ته ویل کیږي وعصب سبن عصب سبن پټو پلو ته ویل کیږي عصب سبن دا دلته کې چې کوم دی د الحاق د پار راغلي دي د سفرجل سره خیال کې مراله نو د دې کې په دوو مقاماتو کې سواد او با دې کې تضعیف راغلی په دې تضعیف به حکم د زیادت کې وهمرش او لکه همرش شبل همرش چې دا عین کلمه چې میم ده دا مکرر شوی ده دا الحاق د پاره نه ده غیر الحاق د پاره ده بډای خزه ته وای وعند لفظ وبنین لفظ اصله هنمارش اصل هنمارش ده ک جحمرش پشان د جحمرش جحمرشون دام بډای ته وای او هن مارشون د شنه ویل کیږي دا څه د دې لپاره چې اظهار په نون ځان لا په میم ځان لوشي بیا خو نون او میم یو بل کې مدغم کیږي کنه یو بل کې مدغم کیږي نو هم مرش په کې ویل کیږي نو جمهور علما وایي دا ابتداء نه هم مرش ده عین کلمه فعل الوزن ده عین کلمه په کې مکرر شوی ده مشدده شوی ده او اخفش کوینا دا هن مرش ده لیکن نون زائد راغلی ده بشان د جحمرش باندې چې بشان د جحمرش نو فعل الوزن ته وګرځي لعدم فاعل د وجه د نشوالي د فاعلنا چې همرش واخلي میم عین کلمه مشدده وګرځي بیا به جوړ شي فاعل او فاعل الوزن په کلام د عربو کې نشته قال ولذلك اخفشوي هم دغه دلیل ځان جوړي ولذلك هم د دې وجنه چې فاعل الوزن په کلام د عربو کې موجود نه دی لم یظهروا د خلقو اظهار د نون نه دی کړي په هن مارش کې په هن مارش کې چې کله ادغامو که هم مارش وي دا اصل کې هن مارش دی دا فاصل کې هم مارش نه دی هن مارش دی خو بیا د نون ادغام شوی دی اظهار ځکه نه دی کړي چې فاعل الوزن په کلام د عربو کې نشته خامخا به دغه ټکی بل د میم نه علاوه راخکار کې غنون دی نو هن مارش فاعل للبویل شي والزائد في نحو كرم الثاني وقال الخليل الأول وجوز سيبويه الأمرين والزائد لا بلا مسألة شو مستعنفة زائد حرف في نحو كرم فمثل كرم كباب تفعيل مازيرا الثاني دوي مريدا وقال الخليل خلیل الاول اولا وجوز سیبویه الامرین او جواز ورکړی سیبویه دواړو خبرو ته زائد د جمهور مذهب دا دی چې دا دویمه ریده دویمه ریده دا د کرومانه جوړو نو هغه کلمه چې ته مکرر کړې نو معنا دا چې دا غری نه به رستو بل لري راوړي عین کلمه مکرر کړې نو عین کلمې نه ورستو بل عین راوړي مسله پوهیږي نو دا غوړه کول دی خلیل کاوی نه اول چې کوم دی زائد دا ولی ذکر دا اول ساکن ده اول ساکن ده موږ دوی ټیک ده اول خو ساکن ده خو رستو د ادغام د لپاره ساکن شوی ده د ابتدا نه ساکن نه ده ابتدا نه خو چې کوم دی دا دوی مری هغه چې کوم دی زائد کړی شوی وجوز سیبویه الامرین او سیبویه دواړو له ترجیح ورکړي دواړه جایز ګرځوري وای کتري اول زائد والی او کدري ثانی زائد والی نو خو یو شی دی جوړی درې شلو شپېتري بیا به فاعلوي بیا فاعلوي په خبره باندې پوه شو ولا تضاعف الفاء وحدها دا بل مستانفه نشي زیاتی کوله فا کلمه دوچن کوله نشي وحدها ځان لا فی کلمه ولی باغی کې بیا ادغام کې فی کلمه کې وسه ادغام بکې او چې ادغام دیو کو نو فی کلمه ابتدا کې واقع نو خرب دې خټه کې اون خلی تلفظ به پې نشي کوله څه به نشي کوله تلفظ به پې نشي کوله د دې وجه نه فی کلمه با نه مکرر کیږي عین کلمه به مکرر کیږي یا با لام کلمه مکرر کیږي یا با لام کلمه مکرر کیږي په خبره باندې پوه شئ ونحو زلزل وسويسيه وقوقيت وزوزيت رباعي
اعتراض به وشو د زلزله کې د فی کلمه نه مقرر شوی وینا دا ته چاوي جران د جمعات پیژنې کې ګوډه اړي دا زلزله کې خدا ضافه کلمه ده او دا دویمه ده لام اول دی لام نو فی کلمه خو بداوي چې دام فی کدیم تعبیر په فی کلمه دا بالوي چې تا د دې موزون به فعفلوي فعفلا نو فعفلا خو ته نه وي تو فعلا نه وي دا رباعي مجرد دي رباعي مجرد دي مضاعف دي داغي مضاعف دي خو باغي د مضاعف طریقه ده چې فی او لام اول او عین او لام ثانی دا به یو جنس نه راغلي خبره باندې پوه شئ څنګه چې ثلاثي مجردو کې عین او لام د یو جنس نه راغلي نو دلته فی او لام اول او عین او لام ثانی به زلزله خو پیژنې کنه وسویسویتن دا د دې بانګي دي بانګي د بانګي خلق ناپوهه جاهلان خلق د جنگونو د پاره ساتي نو دا غي په دې خپه کې شاته یو تیر غوندې میخ شانتي ها خندان ورته وي سو ته وي خندان چې خندان د دې چرګوشي نو دا خلق بیا جنگي خلق څه دي جنگي کونډه دې ته کونډم ویل کیږي خبره پوښوي لبست الخميسة ابغي الخبيثة وانشبت شسي في كل شيسة خبره پوښوي دا ما مقامات نوم یو کتاب دی څه شی مقامات نوم یو کتاب دی خیال کې 35 سال مخکې مې پڑھاو کړو 35 سال مخکې مې ته پڑھاو کړو خیال کې مرضی نو هغه کې دا ټکی ویلو ابو زید سروجی اخوارشی ورانه کو نو چاته تاسو کې داس کې ناغوی لبست الخميسة ابغي الخبيثة وانشبت شسي في كل شيسة بلو ورپسې سره وصيرت وحبولة بلطف احتيالي على الليس عيسى على فخبل تدبیر سره د زمری کورونو تم ور داخلي گما وانشبت شسي في كل شيء قالته هر څه تخپل د کو خکارتا د خپل کونډه ور چوما خپل کونډه ور اخوړي خوانه شوی د عجیب عجیب خبرې پکې کړي کنه رستو د حرامي توې پکې دا فرضي دي فتخيل دي دا شی تخيل دي لکه تاسو چې ما ویلو چې تخيل دي څه شی تخیل دی نو رشتیا نو هغه چې ویلی نیو درکسو رشتیا نو هغه چې تخیلو تصور میزان بادشاہ او چې سر می پورته ک ملنګ د دومي اومه ملنګ د دومي اومه دغه شی دی نو دا سویتن نو دا د چرګ دی خاندانو ته وای د چرګ دی خاندانو ته وای دی باندې جنگ کوي مطلقی کونډې ته ویل کیږي مطلقی کونډې ته هم ویل کیږي وقوقایته الک سویتن تدې کې سواد فی کلمه دا پکې مکرر شوی نه وقوقایته قوقایته دا د بانګي आवाज ته ویل کیږي دا کم بانګي اول چې زلمیش چې اول زلمیشي لا مخکنی بانګي مخکنی کړي اولانی بانګ ته ویل کیږي زوزایتو دا په معنا د आवाज باندې هم راځي په معنا د سپینوالی باندې چې کوم دی نو هم راځي ښا ورباعیون نو مرمه د کفا کلمه مکرر نه ده دا حروف دي رباعی دغه دي مليان دي اسماء دي رباعی وليس بتکریر الفاء ولا العين للفصل دا تکرار د فا او د عین نه ده د وجه د فصل نه ځکه چې په منځ کې فصل راغلی تکرار دی ته وایي چې متصل راغلی تکرار دی ته وایي چې متصل راغلی ولا بلی زیادت احد حرفی اللین او دا صاحب د زیادت د یو د حرف علت هم نه دی کته دوی چې په سویتن کې دا یوې زائده کا قوقایت کې یوې زائده زوزایتو کې یې زائده کا دا سی وایا دې جواب کوي چې دا
یو حرف پدې کې د حرف لین کې دا زائد هم نه دی لدفع التحكم د وجد عدم وجود د دلیل نه مدعا کې او دلیل نشته دي ته وي تحکم مدعا بلا دلیل آسان ټکي معنی سره مدعا بلا دلیل تا مدعا ویلا تاسو ویلا مدعا دی ویلا یو خبره دی وکړه خبره او دلیل په سره نشتا نو دې ته تحکم وي پوه شئ د څه حکم کول په یو خبره باندې چې هغه داغه لپاره دلیل موجود نه نو کته په سویتین باندې دا حکم کې چې دا یو یې په کې زائد ده دې ته چې زائد دی بلې ته ولې زائد ده دی بلې ته نه پدې تاسو سره دلیل چې دا ول زائد ده پدې تاسو سره دلیل چې دا دوی زائد ده خیال کې مراله ځکه چې د رباعي د رباعي د پدې کې زیادت د حکم د کم زینه کې وکذالک سلسبیل خماسی دارنګ سلسبیل چې کم دی هغه خماسی دی دا ټکی بیا خطرناک پکې را کوي نه خیر وکړي وکذالک سلسبیل خماسی دارنګ سلسبیل دی د دې وزن فعللیل دی څه شی دی فعللیل دا خماسی دی معنا دا شو چې دا سین مکرر شوی دی څه شی دی نه مکرر شوی نه مکرر شوی دی نه مکرر شوی ځکه چې دا فعللیل دی دا سین فا کلمه ده او بل سین هغه لام کلمه ده لام اول دی خلک مرادي فعللیل دا خماسی دی نو دلته زیادت نه راغلی علی الاکثر بنا په استعمال اکثر باندې په مذهب اکثر باندې وقال الكوفيون کوفیانو په ځان له خبره کړی دا وقال الكوفيون کوفیان وای زلزل من زل وصرصر من سر ودمدم من دم لاتفاق المعنى اغي وینا دا زلزله چې دی دا د زل یزل نه ماخوذ دی زلزله زلزله یزلزل زلزلتن د زمکی خوځېدو ته ویل کیږي او پښتو کې متون زلزله وایو پښتو کې وتامن زلزله وایو بعضی ټکی د سیده کنه چې هغه په پښتو اردو فارسی عربی د ټولو کې یو شان دي یو ټکی دی او په ټولو ژبه کې به استعمالي کیږي لکه زلزله زلزله ده اردو کې زلزله وي فارسی کې زلزله وي عربی کې زلزله وي ټیک ته بنوم به استعمالي کیم خدا زلزله استعمال صابون په پښتو کې دی عربی کې دی اردو کې دی فارسی کې دی تنور پښتو کې دی اردو کې دی فارسی کې دی عربی کې دی خبر باندې پوښي وفارت تنور ټکی دی ویلې قرآن شریف کې بدل راشي چې کله وي خیال کې مرادي دا نو بعضی ټکی نو دلته زلزله راخه زلزله د زمکه لرزیدو ته ویل کېږي خو نو خلک وایي کوفیان چې دا د زل نه ماخوذ دی څنګه زل یذل زلتن زل یذل زلتن په معنا د خویدلو باندې زلت دی ته وایي چې د لاره کې رواني خټي دي خپل او خویدله غرب شو چې کرا پرې ودی چې اسمان دی خلې ته ودی خیال کې مراله دغه ته لغزیدن وای سو ته وای لغزیدن ورته وای په خبره باندې پوه شو نو وای په دې زلزلہ کې لا دا چې کله تیز شي نو دا آبادی وګرځيږي ولي وګرځيږي لغزیدن په کې راشي کنه انسان چې دا ته ولاړ دی دیم د سې کیږي کنه دیم د سې دیم خوځيږي لغزیدن په دې کې هم چې کم دی ناراضي خدا مناسبت واضح نه دی په خبره پوه شو زل یزل ټیک دا یو ټکی دی هغه د ثلاثی مجرد دی او زلزله یزلزل زلزله هغه د رباعی مجرد وصرصر من صر بعد صرصر تیز هوا ته ویل کی بعد صرصر پوه شي مطلب باندې تیز هوا تیز سیلای چې ونی واړی آبادی وګرځي دغه ته بعد صرصر چې کم دی نو ویل کیږي په خبره باندې پوه شو یو مشهور شاعرو نو هغه ته چې کم دی نو بادشاہ اسور کو ډیر قیمتي هغه اس داغه نه مړ شو هغه شاهي اسو نیازبین د خوراک او د خې تنظیم ول ضرورتو عدد نه مړ شو او نو دې چې کم دی نو اوس بادشاہ ته وسه جواب کوما بادشاہ برانه تپوس کوي
نو مړ مینه کی چې اصلا مړ شوی خبره پوه شوې نو دی لاړ د بادشاه خدمت کې حاضر شو وی شاه اسبی به انوری دا شاعر نوم انوری دی شاه اسبی به انوری بخشید شاه اسبی به انوری بخشید بعد سرسر بگرد او نرسید بعد سرسر وی بادشاہ انوری تا یو اسورو بخو دون تیز رفتارو بعد سرسر بگرد او نرسید چه دا اغا دوڑی تا دا سرسر هوام نشو رسیدلے او ای چونی تیز بود در رفتار ای چونی تیز بود در رفتار در شباشب با عاقبت میں رسید وی پر رفتار کې دونه تیز چې په یو شپه کې آخرت ته ورسید په یو شپه کې آخرت ته ورسید بادشاہ او خندل وی مړ وکړو وی خدای مړ ګمانه دې مړ تیز رفتار او عاقبت ته لاړ شاه اسبی با انوری بخشید بعد سرسر بگردی او نرسید ای چونی تیز بود در رفتار در شباشب با عاقبت میں رسید نو بادشاہ وی الکا دل بل اسور کئی ور سره چې کم دی د استبل ور کئی داست تړلو زه ور سره چې کم دی پټه ور کئی چې غیا ول پکې کړي یو نوکر ور کئی په یو دوه شیرونو باندې سمره ګټه وکړه ادب ستوي لیکيږي خیال کې مرادي ادب کې لوی کمال شته خو چې صحیح استعمال شي خبره پوه شوې نو کني پوه نه مو پوهیږم سرسر دغه تیز هوا ته وای دا د سر نه ماخوذ دی سر یسر سورن دا هم چې کم دی نو تیز هوا ته ویل کېږي دا نه ماخوذ ودمدم من دم او دمدم یدمدم دمدمتن فدمدم عليهم ربهم بذنبهم قرآن شریف کې شته کنه دمدم علیهم الله دسی عذاب په نازل ک چې دا آبادی ول راوران کړو پیراوی غرزولي دمدم یدمدم دغه معنا ترنه ویل کیږي دا د دم نه ماخوذ دی او دم یدم دمن دم یدم دمن دا چې کربوړې دا خپل سوله د کور لار هغه پټه ساتي هغه ته دم الیربوع کربوړې ولګي او د خپل کور سوله پټکړه او تا ته ما ویلو چې صحرانه کربوړې دا د کور دولاري لري یو باندې خواخا چې ولي پټکړي او بل کولاوي خیال کې مرادي نو دقه ته کم دی نو دم ویل نو هغه کې مناسبت ته سل مناسبت ته لکه اتفاق د وجه د اتفاق د معنا دا دم یدم دا هم پټولو ته ویل کېږي کربوړې خپل کور لار پټکی او دم یو دم د مدام چې عذاب راغی او آبادی په داخله پټ شو که پټ نشو بګي څنګه اسمانه خلې په ولي وکل همزه اولا مع ثلاثه اصول او بلک همزه شوا یو تضعیف مخیوی کت تضعیف سیوی او بل کل همزه عطف دې په کت تضعیف باندې لکه همزه شوا اولا په اول کې اجمال میں ته ویلو کنه اجمال میں ته ویلو هغه اجمال تفصیل راغی لکه حمزه شوا په اول کې نه په وسط کې حمزه په وسط کې نه راځي مع ثلاثه اصول سره د دریو حروف اصليونه فقط نه د زیاتو فافکل افعل نو افکلون دا به افعلون وی افکلون دا به افعلون وی خیال کړه افکل دا په معنا د لرزیدلو باندې مستعمليږي دا افعل وزن دی ځکه د دې سره فی کاف لام حروف اصلیه درې موجود دي حمزه په ابتدا کې زیات بل د دې وزن جوړ شي افعل او افعل وزن په کلام د عربو کې ډیر زیات دی والمخالف مخطئ او مخالف د دې خبرې نه په خطا دی کاغوي دا فعل وزن دی دا فعل دا خطا دی واستبل فعل كقرطاب او لك استبل دا فعل دی دیکھیں چې کمره دا حمزه په ابتدا کې راغلی دا خود دریو حروف سره نه ده د زیاتو سره ده
صاد طا با لام سو حروف شو سلور حروف شو. نو د سلور حروف سره په اول کې چې حمزه راشي دا حمزه به زائد نه دا کثیر زیادت نه ده دا غالب زیادت نه ده دا غالب زیادت نه ده. نو دا استقبلون با فعللون شي او فعللون وزن په کلام د عربو کې شته کنه یا لکه قرطعبن قرطعبن لفظ با د اسماء کې د مخ کې ویلې فاوزانو کې استقبلون دا د اسونو د اودرولو زیته ویلې کېږي کما کوټه کما برنده کې چې اسونه تړي اسونه اودره هغه تسوي استقبل ویلې کېږي. والمیم او لکمیم والمیم كذلك دا عطف نه مستانفه ده. والمیم كذلك میم هم دغه رنګ د حمزه په شان لري چې د دریو حروف اصلیو سره دا زیاتی کیږي په اول کې زیاتی کیږي دا غالب الزیادت ته غالب الزیادت ته په مسله باندې پوه شئ. میم په ابتدا کې میم په ابتدا کې او بیا ورپسې وای ومطردتن او زیات قیاسی دی زیاتواله د میم فی الجاری علی الفعل پاغه اسماء کې جاری علی الفعل دی. جاری علی الفعل سمانا یعنی د فعل نه مشتق دی. اسم فاعل اسم مفعول خبره پوه شئ. د مجرد اسم فاعل نه یادی ښا اسم مفعول د مجرد اسم فاعل دا او اسم مفعول ظرف اعلی د دې په ابتدا کې میم راځي کنه راځي دا متورد دی قیاسی زیاتی و قیاس تقاضا د دې کوي چې دا د زیاتی کړی شي. والیاء زیدت مع ثلاثه والیاء زیدت مع ثلاثه فصاعدا او یې زیاتی کول شي سره د دریو حروفنا یا د زیاتو سره الا فی اول الرباعی مگر نه بشي زیاتی کوله په اول د رباعیو کې لکه چې د دریو سره زیاتی کول لکه یلمع لکه رحیم لکه یضرب خیال کراله په دې کې یې زیاتی کړی شوی په اول د رباعیو کې باندې شي زیاتی کوله په اسماءو کې الا فی ما یجری علی الفعل ها مگر په هغه کې به زیاتی کوله شي چې هغه جاری علی الفعل وی جاری علی حرف مضارعات نه حرف مضارعات سوا کی کنه یضربو کی خیال کې مرضی او دارنګي دحرج یو دحرجو کی اقتدر یقتدرو کی استخرج یستخرجو کی دا جاری علی الفعل یعنی کوم چې افعال دي پاره کې د دې زیاته اجازت د سلورنا د دریونه د زیاتو سره شته. یستخرجو کې څو دي پینځه خیال کړه او په یقتدرو کې دارنګي چې کوم ده په یو دحرجو کې سلور حروف سره سیوا شوی دا په فعل کې دي. ولذالک هم د دغه وجنه چې د افعالنا علاوه په اسماءو کې دا د سلور حروف سره نشي سیوا کېږي. کان یستعور کعذرفوت یستعور په دې کې باور کې یار اغلی دا په فعل کلمه والی دا په شان د عذرفوت ته عذرفوت یستعور عذرفوت په وزن باندې دی پوه شي مطلب باندې دیو مقام نوم دی. وصلحفیه فعلیه او صلحفیه فعلیه دی صلحفیه دې کې دا یا زائد ده زکه دلته کې چې کم دینو د دریونه د زیاتو سره دا راغلی ده صلحفیه فعلیه دا ستوي لکه شمشتای ستوي شمشتای څنګه پوش څنګه پوش هغه حیوان دی په دی وبو کې اوسېږي او په وچا اوسېږي وبو کې دنه پټيږي هم او چې کوم دی چې کوم توالد او تناسل کوي اولاد راوړي په وجه اگے شي انډه شي دونه غونډي بالکل غونډي ګول یو د چرګي انډه نه هغه وګدا او یو چې کوم دی نو دا شمشتای انډه نو هغه بالکل غونډه تک سپینا نو هغه د دیوبو په غاړه چې ته یو جاړه کتلی هغه کې ځان له جاله جوړ کړي پاره کې هغه چولی او دای چې کم دی نو شاربي دا ورته چې کم دی باقاعده توجه کوي بیا څو وخت پس دا غینه بچي جوړ شي نو بس هغه ایسته وبوته راکوشي وبوته راکوشي
دغه ته سلحفیتون ویل کیږي سلحفات ورته ویل کیږي په اردو کې او سلحفیتون ورته ویل کیږي په عربی کې کیچوا ورته وي څه ورته وي کیچوا ورته وي په خبره باندې پوه شئ دغه یا زائده فعلیتون وزن دی والواو والالف واو والالف زیدتا دا دواړه زیاتی کولای شي مع ثلاثه اصول سره د دریو حروف اصلیونه فصاعدا یا د زیاتو د دریو یا د زیاتو سره الا فی الاول مگر پاول کې باندې پاول کې نه واو او الف په ابتدا کې نشي سیوا الف خو نشي سیوا کېده هغه نه خو حمزه جوړیږي متحرک او واو ثقيل کیږي نو دا لکه او الف چې په وسط کې سیوای لکه جوهر او ضارب او کتاب او جدول او بلا شی ټکی ولذلك كان ورنتل كجحنفل د دې وجنه چې وو په ابتدا کې نشي سیوا کېده دا ورنتل پشان د جحنفل دی جحنفلن فعللن دی نو ورنتلن فعللن شو پوه شئ والنون كثرت بعد الالف اخرا نون چې کوم دی زیاتی کول شي پس د الف نه په اخر کې وثالثتن ساکنتن او په دریم مقام کې ساکن د نون د زیادت اجمال مې ته ویلو چې نون په دریم مقام کې ساکن غالب زیادت ته او نون په اخر کې پس د الف نه غالب زیادت ته نحو شرمبخ لکه شرمبخ نون ساکن راغلی دی عروندن نون ساکن راغلی دی او چې په اخر کې راغلی لکه سکران څه شي سکران نمونه راغلی عثمان عمران په الف اخر کې نون راغلی د الف نه بعد وطردت في المضارع والمطاوع او کثیر ده زیادت د دینون په مضارع کې او قیاسی ده اتردت اضطراب چې کوم دی هغه کثرت ته ویل کېږي چې د قیاس مطابق وي او د مناسبت د پاره وي د پاره د مناسبت د پاره لکه حروف اتین نه دي حروف اتین دا چې په نور صيغو کې سیوا کېږي حمزه ته یې نونم پکې په یو صيغه کې سیوا کېږي دا قیاسي په دغه اعتبار او کثیر ذکر چې د متکلم په صيغه کې با بل څوک نه سیوا کیږي د متکلم په صيغه کې ما بل څوک نه سیوا کیږي نه به حمزه سیوا کیږي هغه واحد متکلم د متکلم مراد می سو متکلم مال غیر نه به ته سیوا کیږي نه به یې سیوا کیږي نون به سیوا کیږي دته اعتراض ویل کیږي په مضارع کې لکه نظربو په متواوع کې متواوع مراد باب انفعال له ځکه چې په باب انفعال کې د ټولو نه اهم خاصیت اغا چې کمدینو متواوعت ده لہذا دا به چې کمده پاغي کې سیوا کیږي انفعل ينفعل والتاء في تفعيل تی په تفعيل کې سیوا کیږي ونحوه د دې په مثال پنورو کې باب تفعيل کې پته کې باب تفاعل کې باب تفاعل کې باب تفاعل کې کم بابونو کې چې تیر راغلي بس هغه ځان ته مخې تکا وفي نحو رغبوت او په مثال د رغبوت کې رغبوت د مصدر صيغه ده رغبوت په دی وزن باندې ځان لا مصادر واخلا جبروت او ملکوت وغيرها والسين طردت في استفعل سين قياسي او زیات کول شي په استفعال کې باب استفعال کې سين ته راغلي سين ته په باب استفعال کې چې کوم د راغلي دي نو سين دا په باب استفعال کې قياسي ده او کثیر ده ځکه باب استفعال بغیر د سين نه جوړيږي بغیر د سين نه نشي جوړېدلې پوه شو ځکه خاصيات د دې باب افعال د چا باب استفعال د باب استفعال خاصيات هغه د سين ته نه پیدا دي چا د سين ته نه پیدا دي نو سين دا په ابتدا کې ده وشذت فی اسطاع شاذ ده زیاتواله د سين په اسطاع کې چې دا فاصل کې اطواع ده باب افعال یعنی په باب افعال کې د سین زیاتواله دا صحیح نه دي دا اسی په کې سیوا شوی دی ښا بے معنا بے مقصد بے مطلب قال سیبوی
هو طاع سیبوی وی دا طاع دی فمضارع یستیعو مضارع به یستیعو راځي چې په اصل کې یطیعو دا اصل کې څنګه یطیعو دا وقال الفراء فراوي الشاذ فتح الهمزه فتح د همزه شاذ دا وحذف التاء او دارنګي دا بل څه شعر حذف دته یعنی دا دې استطاع یستطيع دا اطاع نه ده دا یطيع نه ده بلکې دا فاصل کې ده باب استفعال استطاع نو دې حمزه لچا ناپویا لګیدلې ده فتحه ور کړی ده او د استطاع نه غتی حذف کړی ده نو استطاع ویل دي په خبره پوه شئ فمضارعه بالفتح مضارع به په فتحه د حرف مضارعت باندې راځي یستطيع بویل کیږي یستطيع بویل کیږي یستطيع او قران شریف کې د قرنګ مستعمل شوی دی د قرنګ باب استفعال په حذف د تی باندې په حذف د تی باندې چې کوم دی مستعمل شوی ما لم تستطيع عليه الصبر تستطيع دی تستطيع نو هغه تی حذف شوی خبره پوه شئ لم جازمه پر راغلی نو ما لم تستطيع ته جوړ شو ما لم تستطيع ته جوړ شو وعد سين الكسكسة غلط لاستلزامه شين الكشكشة شمارل د سين د کسکسي دا غلط دي د وجه د مستلزم کېدلو د دینا شین د کشکشي لره دا عربو کې یو قوم دی چې هغوی کله د فعل سره آخر کې د مخاطب ضمیر مرګره کی مخاطب ضمیر مرګره کی نو د مذکر او د مؤنث فرق پدې کوي چې دا غي سره په آخر کې سین راوړي اکرمتک مذکر بل څه وي او مؤنث به وي اکرمتکس نو وای دا سین دې ته سین د کسکسی وي ځکه دغه ټکی نه دا ټکی جوړ شوی دی د کس لفظ نه سینو سین د کسکسی ورته ویل کیږي نو یک چرته ته دا سین د کسکسی د حروف او زواید نه ومني نو بیا وشین د کشکشی مانی ځکه چې بعض قومونه بعض قبیلی دادي چې هغه د سین په ځای شین سیوا کوي اکرمتکش نو بس بل به کې زوات سیوا کوي بل به کې لام سیوا کوي بل به کې ری سیوا کوي لوی قصه به نه جوړ شي نو وای د دغه بقولی هو غلط ته سره غلط ته په خبره پوښوي و اما اللام فقلیله هر چې زیادت د لام دی دا کم دی دا د حروف زواید او ترتیب را روان کړي کزیدل و عبدل لکه زیدل عبدل په زیدون او عبدون کې زیدون او عبدون کې لام په کې راوړې په اخر کې زیدل عبدل وي حتی قال بعضهم دی وجنا بعض ویل علماء فی فیشلتن په فیشلتن کې دا فیعلتن ده مع فیشتن سره د فیشتن فیعلتن په کې په دی وجبانی وي چې د لام زیادت انتهایی قلیل ده او حالان کې فیشلتن او فیشتن دواړه په یو معنا مستعمليږي دا فیشلتن او فیشتن دا رأس الذکر ته ویل کیږي د ذکر سر ته ویل کیږي اوس په دې فیشلتن کې لام راغلی او فیشتن کې لام نشته تقاضا ده چې په فیشلتن کې لام زائد ده فیشلتن کې لام خو چونکې د لام زیادت قلیل دی لہذا لام اصلي غسته ده وفي هاي قالات مها هايقن او هاي قالاتون دا شتر مرته وي سره د هايقون نه دواړه په یو معنا دي د هايقلاتون او د هايقون معنا یو ده خدا هايقلاتون و فعلاتون وي ولي ځکه چې لام زیادت دا قلیل دي وفي تويسل مع تويس للكثير او تويسلون دا په معنا د کثرت باندې مستعمليږي کم سیس چې په کمزې کې ډيري خبره پوه شئ لکه وبو په یوځې کې ډيري دي نو هغه ته تويسل خلک وي او تويسونه مرته ویل کېږي معنی په خپل کې لیل کثیر دا د کثیر سیس د پاره نو متعین نه دی
چې وبه یادی کبل سی یادی هر شی چې خو چې کثیری نو هغه ته تویسل لفظ استعمالی او تویسل مو ته استعمالی لہذا دلته کې د لام با زائد ناخلی زکه چې لام قلیل زیادت ته وفي فحجل كجعفر او په فحجل کې چې کوم دی جعفر وزن جوړیږي مع افحج سره افحجنا فحجل او افحج دا یو معنا لري دا یو معنا خیال کې مراله د څه سړی ته وای چې دا غل اخپې داسې انداز باندې کنه چې اخپې جوخته پزما کنه لګي دا پنجه لګي او دا پوندې لګي خبره پوه شي او چې ودرېږي دا پوندې د یو بل نه جدا وي دیتا فحجل وي او دا فحجل په معنا ده په وزن د جعفر باندې دی جعفر باندې لام پکې راغلی دا لام بظاهر نه لري اصلي ویلي ځکه زیادت د لام قلیل دی حالانکه د فحجل او د افحج معنا یو ده خاجي دا به کوم ځای ته ورسو بس به مخه او دا بس به مچ په